قیامت پر ورځ باندې به یو داسې انسان راشي چې د هغې انسان نه به افضل انسان بل څوک نه وي، غوره به تې څوک نه وي، بهتر به تې څوک نه وي. داسې کم یو عمل دی چې دا انسان د قیامت پر ورځ باندې د افضلو خلکو نه ګرځي. د انسان به په دنیا باندې یو عمل کو او هغې عمل طرف ته نبي علیه الصلاة والسلام اشاره کړې ده. صحیحینو کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قال حين يصبح وحين يمسي، کم یو انسان چې دا ویناو کی، دا کلمات ادا کی کله چې د سحر کی او ماخام کی، سبحان الله وبحمده 100 مره، سلزلا سبحان الله وبحمده دا کلمات ادا کی، لم يأت احد يوم القيامه بأفضل مما جاء به، نبرازی یو تن درز د قیامت پر ورځ باندې افضل د هغې نه چې دی پې راغلی دی. یعنی کم انسان چې دا عمل کوي د ده نه بل افضل نه وي. هو یو انسان الا احد قال مثل ما قال او زاد علیه، یو انسان د ده په دومره تعداد کې دا سبق ویلی دی نو هغه به افضل وي، یا د ده نه یې سیوا ویلی دی نو هغه به ترې افضل وي. نو که چېرته دا غواړي چې د قیامت په ورځ باندې افضلیت ماته میلاو شي، غوروالی ماته میلاو شي، نو دا کلمات سبحان الله وبحمده سنځله درجې وایه، د الله ذکر کوه، د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین ته افضل خلکو نه وګرځوي.